أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. دا 11 نمبر آیات شروع کیږي په سورة بقره کې. مخکې دا 8 نه واخله تر دا 10 آیات پورې منافق ذکر وشو. اوس د منافقینو خباثت ذکر کیږي او یو څو خباثتونه نو اول خباثت د منافقینو دغه وو. الله وی واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکو فی الارض پزمکه کې تاسو فساد مکو. دوی وو د مؤمنانو سره کېناستل او بیا و چې کوم د مؤمنانو رازونه او مؤمنانو خبرې وي التا کافرانو توړلې. دې وجه نه و د مؤمنانو کافرانو په منځ کې چې کوم دی هغه جنگ جګړې راتلې و. دوی و کم طرف ته وي چې خیر و طرف ته وي ټوپول. نو فساد و فتنې برپا کوونکي دوی وو. نو خدای پاک وی توی چې لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مکو په ځمکه کې. قالوا دوی انما نحن مصلحون بشک مونږه اصلاح کوونکیو. مو خو مسلمانانو د اهل کتاب او د کافرو په منځ کې خو مونږ څه کوو روغه کوو. دا خو دغه لپاره نه کوو ځکه نن سبا هم چې منافق ته وایي او دغه شان دی هغه چې کوم د خبره منافقین کوي. الا خبردار انهم هم المفسدون انهم بشک دوی هم المفسدون هم دوی فساد کوونکي وي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې. فساد کوونکي هم دوی دي ځکه چې دوی د وجې نه چې کوم دی دا کفر نور هم زیات شو. ځکه دوی و کافرو ته ورغل چې مونږ خو د کومه ناسته مؤمنانو سره کوله دا خو هسې چال چلاکي کوله مونږ خو تاسو ملګري یو داسې خبرې په تاسو پسې کړي یو دا یې کړي یو دا اراده یې ده. دویم خباثت واذا قیل لهم آمنوا کله چې وویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړو کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلقو. د الناسو نه مراد کما آمن المهاجرون والانصار تفسیری بغوی وی لکه څنګه چې صحابو ایمان راوړی مهاجرو و انصارو صحابو چې ایمان راوړی خپل یو پاک ایمان هم دغه شان د پاک ایمان تاسو راوړو لکه څنګه چې صحابو راوړی دی. قالو دوی وی انؤمنو کما آمن السفهاء انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه چې ایمان راوړی بې وقوفانو. صحابو ته یې بې وقوف ویل ځکه دوی ویل چې وګوره د یو سړي په خوله باندې دوی خپل وطن پرېښودلو مکه یې پرېښودله د یو سړي په خوله باندې خپله بال بچه پرېښودله د یو سړي په خوله باندې چې کوم دی دوی خپل اولاد پرېښودلو خپل مور پلار یې پرېښودل او بیا راغل د خپل ځانونو نام تیریږي چې دغه سړی دا پاک پیغمبر وي ته حکم وکړي نو دوی د ځانونو نه هم تیریږي. نو ته خو چې کم دی بېوقوفان دي خپل نفع او ضرر نه پېژني. نو خدای پاک د بره مخه چې کم دی صحابه و دفاع کوي. الله ویی الا خبردار انهم بشک دوی دغه منافقین هم السفهاء هم دوی بېوقوفان دي. صحابه بېوقوفان نه دي. صحابه چې کومه باقي ژوند و ابدي ژوند و چې د آخرت ژوند دی هغه چې کوم دی د هغې طلب کوونکي دي او دا منافقین د دغې فاني ژوند طلب کوونکي دي. نو چې څوک یو فاني شي له ترجیح ورکوي په ابدي څیز باندې هغه بېوقوف وي. نو منافقان بېوقوف دي چې فانی دنیا لري په ابدي ژوند باندې ترجیح ورکړله. ځکه دنیا یا نن ختمېدو والا او یا سبا یا بله ورځ یا نن مړ شي او سبا مړ شي او بله ورځ مړ شي او کال خو یو ورځ دنیا نه صرف فاني ده او آخرت چې کوم دی باقي دی. صحابه خو آخرت طلبګاران وو. د آخرت
دیوانیان چوټ شوي، لیوانیان جوړ شوي، دنیا د انقلاباتو نه ډارېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوخ یمین پوخ چې کم دی یقین و. نو اوس دې ځای نه پته لګي چې صحابه د معیار حق وي، صحابه معیار حق وي، صحابه قرآني خلق دي. که چېرته په تاریخي واقعاتو کې ځینې خبره راشي صحابو په خلاف، نو تاریخ وغورځوي. ځکه قرآن او حدیث د مصطفی صحیح سند سره چې کوم احادیث مروي وي هغه زموږ دپاره حجت دي. نو قرآن کریم او صحیح احادیث مبارکه زموږ دپاره حجت دي. او صحابه د قرآني خلق دي، الله پاک د هغوی تایید کړی. ګوره الله ویي په دفاع د صحابو کې خدای پاک ویي الا خبردار انهم بشک دوی هم الصفاء، هم دوی بیوقوفان دي، دغه منافقان. هم ضمیر فصل دی او دا تاکید لپاره ګوره جمله اسمیه ان بیا هم بیا ضمیر فصل د تاکید لپاره خدای پاک چې دغه بیوقوف دوی په دوی کې منحصر دی، هم دوی دغه منافقین دغه بیوقوفان دي. ولکن لا یعلمون، لیکن دوی نه پوهیږي. دریم خباست واذا لقوا الذین آمنوا، کله چې دوی ملاقات وکړي د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی. دغه منافقان چې کله ملاقات وکړي د مؤمنانو سره قالو دوی ویي مؤمنانو ته ویي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. واذا خلوا واذا مضوا، کله چې دوی لاړ شي الی شیاطینهم خپلو سردارانو ته، شیاطین نه مراد سرداران او مشران د دوی دي. قالو دوی ویي انا معکم، بشک مونږ تاسو سره یو فی الدین په دین کې. منافقانو چې مؤمنانو له راغلل ویل موږ خو تاسو ملګري یو، موږ خو مؤمنان یو. بیا چې کافرو له راغلل نو چونکې مؤمنان ساده خلک وي هغوی ته وایي صرف دومره وویل چې موږ بس مؤمنان یو. او چې بیا و کافرو له لاړل د کوم دوی مشران دي سرداران چې هغه اکثر یهودیانو، نو هغوی ته ویل چې انا معکم، بشکه موږ تاسو سره په دین کې. نو بیا وایي انا وسره چې کوم دی تاکید یې پاره راوړله وایي موږ تاسو سره یو خامخا. انما نحن مستهزئون، چې هغوی ورته وویل چې تاسو بیا ولې وسره کینو، نو ورته ویل انما نحن مستهزئون، بشکه مونږ ټوکې کوونکي یو. مونږ خو دوی سره ټوکې کوو، استهزا کوو، دوی سره خو ملګري نه یو. ځنه الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم، الله یستهزئ بهم. دلته مونږ چې کوم دی دوی ترجمې کوو. یو چې کوم دی ترجمه هغه دا کوو چې دلته په حقیقت باندې حمل شي. حقیقت باندې چې حمل شي نو الله و ټوکې وکړي په دوی پورې، ویمدهم او الله مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې، یعمهون دوی و سرګردانه وي، په داسې حال کې چې دوی و سرګردانه وي. ځکه ابن عباس صاحب یې ترجمه کړي او تفسیر بغوي کې راځي چې حقیقي طور باندې و استهزاء سره داسې وکړي چې الله و دوی ته جنت دروازه کوله وکړي. کله چې دوی ورته ورسېږي د منافقان بیا ورته بند کړي. یا بل ځای کې راځي چې فضرب بینهم بسور له باب، الله پاک د مؤمنانو دوی په منځ کې چې کوم دی د منافقانو په منځ کې هغه چې کوم دی یو پرده حائله کې، بیا چې مؤمنانو رڼا بیا دوی ته نه رسېږي. نو یو معنا خو یې دا شوله. دویم دا چې الله یستهزئ بهم، الله بدله ورکړي د دغو د ټوکو سزا ورکړي الله دوی ته د دوی د ټوکو چې کومې ټوکې کولې الله و دوی ته هغې سزا ورکړي. ویمدهم او مهلت ورکوي الله دوی ته فی طغیانهم په سرکشي د دوی کې، یعمهون په داسې حال کې چې دوی سرګردانه وي. عامها یعمهو هغه ته ویلی شي العما فی البصیرت، و یو دی عامیه هغه چې کوم دی په بصارت کې دی، سترګو ړوند ته هغه چې کوم دی عاما ویلی شي، و د هغه چې کوم دی ړوند چې وي چې زړه ړوند وي هغې ته عما ویلی شي، عامها یعمهو. نو دوی سرګردانه وي، حیرانه وي،
اولئک الذین اشتروا الضلالة اولئک الذین دها کسان دی موصوف په دغو پنځو خبیثو اوصاف سره چې کوم د خبیث صفتونه یې ذکر شول په دغو سره موصوف خلق الذین ها کسان دي اشتروا الضلالة بالهدى چې واغستله ګمراهي په بدل د هدایت کې ګمراهي واغستله په بدل د هدایت کې واغستله. اوس نو دوی سره خو هدایت نه وو چې کله سړی یو څیز اخلي نو پیسې وسروي په هغې باندې سامان واخلي سوال دا پیدا ویږي. نو دوی سره خو هدایت نه وو نو بیا یې چې کوم دی څرنګې الله پاک داسې وي چې اشتروا الضلالة نو دې جواب دا دی چې ګوره قریب د څیز لره حکم د شي وي. دا منافقان نبی علیه السلام په زمانه کې وو. دوی که وختلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هدایت قبلولی شمول نورو صحابو په شان دي خو دوی عناد و د قصد وجې نه او د ضد وجې نه هدایت نه قبلولو هدایت یې پرېښودلو او ګمراهي او کفر یې اختیار کړلو نو ځکه الله وایي چې اشتروا الضلالة بالهدى وایغستله ګمراهي په بدل د هدایت کې یا بدل یې کړله ګمراهي په هدایت سره ګمراهي غوره کړله او هدایت یې ورکو. فما ربحت تجارتهم بس ګټه ونه کړله تجارتهم تجارت د دوی دوی دغه تجارت دا چې کوم دی ګټه ونه کړله. وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت موندونکي نه دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.